أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سورة آل عمران دي آيات نمبر يوصلوا وتسلويشت. وما كان قولهم نود هاوی قول إلا أن قالوا مگرداچ ويلبه ربنا اذمر رب اغفر لنا ذنوبنا مجلر ازمر گناهنا وبخشا وإسرافنا ازمر زيادتي في أمرنا ازمر فكارون کی دارت وبخشا وثبت أقدامنا أو تكلك أقدامنا ازمر قدمنا وانصرنا ازمر نصرت وك على القوم الكافرين پر کافر قوم باندې. د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت ته هغه دا دی چې الله عزوجل صحابه کرام رضی الله عنهم ته د دې تربیت ورکړي او تر قیامت پورې تمام انسانانو ته د دې شي ترغیب دی او دا یو قاعده کلیه ده چې د امیر په شهادت باندې او یا د مصائب پر اتللو باندې باید تاسو خپل کار چې د اسلام د دین خدمت دی او د خدای په لار کې jihad دی دا پرېنر دی ولی چې دا د الله تعالی د طرفه څخه لیکل شوی او دا د خدای تقدیر وي د خدای حکم وي نو تاسو باید په هغه باندې راضي اوسئ. او بل دا چې کله مصیبت او یا شکست پیښ شي نو د دې پر ځای چې تاسو پر مصیبت او د شکست باندې غم کوئ هغه اسباب یې ولټوي چې د هغو په وجه د مصیبت او د پریشانی راغلي ده او تاسو د دشمن په مقابله کې سستیږئ مه ضعیف خلق د ځانو مجوړوي بزدل کېږي مه او هغوی ته طمع مکوي د صلح تنازل مور ته وړاندې کوي او تاسو صابران یاست خدای د صبر کوونکو ملګری دی. نو بیا یې د دې خبرې د تایید د پاره دا ورته وفرمایل چې ډېر انبیاء علیهم السلام او د هغوی سره ملګری و هغوی د خدای په لاره کې د خپلو انبیاءو په ملګرتیا د کافرانو په مقابله کې جهاد وکړ. نو په دغه جهاد کې دوی ته مصائب ورسېدل تکلیفونه ورسېدل هغوی نه ضعیف سول نه کمزوري سول او نه د دې جهاد څلاس واخست. د هغو عمل هم داسې عمل او قول یې داسې و چې دا را روان آیات یې بیانوي یعنی هغوی په افعالو کې هم کمزوري ونه ښودل او په اقوالو کې هم کمزوري ونه ښودل بلکې قول یې هم د جرأت قول او فعل خو د جرأت فعل. نو تاسو ای مسلمانانو تر قیامت پورې پر دغه اصول باندې ولاړ سئ دا ستاسو د کامیابی راز دی. نو دغه مسلمانانو په افعالو کې هم کمزوري ښکارا نه کړله په اقوالو کې دا حالت و چې دا یې ویل وما كان قولهم نو دا غوی قول الا ان قالوا مگر دا چا غوی بویل د الله تعالی په دربار کې ربنا ازمر رب اغفر لنا ذنوبنا وبخش مجلر المرگناهنا وإسرافنا في أمرنا ازمر تجاوز في أمرنا ازمر پکار کی یعنی که موږ په دې جهادي خدمت کې کوم تجاوز کړي شرعي اصول مات کړي نو ته موږ ته د هغه مغفرت وکړه. وثبت أقدامنا او کلک اقدامنا ازمر قدمونه د کافرانو په مقابله کې وانصرنا او زمر نصرت وکا علی القوم الكافرین پر کافر قوم باندې زمر امداد وکا. د دې آیاتو څخه علما او دا مسله او دا یو اصل راایستلی چې مجاهد د جهاد په میدان کې په دوه شیانو باندې مکلف دی. یو دا چې د مجاهد فعل به د شریعت د اصول مطابق هغه دا چې د کله د جهاد په میدان کې قدم ایږدي باید د نیت خالص وي صرف د خدای د دین او د الله د دین د کلمې اعلای غرض وي بل شی غرض او مقصد نه وي بل دا چې باید د په ډیر کلک توکل د دې جهاد میدان ته داخل شي او په دې کې ضعف کمزوري دا سره ملګری نه او دا چې د الله عزوجل څخه استغفار هم غواړي. د جهاد او کامیابی راز وای په دغه دوه شعانو کې او کوم مجاهدین چې دغه آیات ډیر وای د جهاد په میدان کې وای الله تعالی هغوی ته ثابت قدمی مور نصیب کړي او د بدو اعمالو سے حفاظت هم کړي
او پر دشمن غلبه ورکړي د دې ویل بار بار ضروری دي فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين فاتاهم الله نعلى تعالی فرمای دغه کسانو چې د خپل انبیاء سره ملګری او د کافرانو مقابله وکړل او قول او فعل دواړه یې داسې درست و فاتاهم الله ورکی دی لرا الله عز وجل ثواب الدنيا د دنیا ثواب وحسن ثواب الاخره او بهترین ثواب الاخرته د اخرت نو الله عز وجل دوی ته د دې ثابت قدمی او د دې دعا په برکت باندې دوی ته د دنیا ثواب هم ورکی مطلب دا چې فتح او ظفر کامیابی هم حاصل کړي او د آخرت ثواب هم حاصل کی چې د خدای رضا او جنت دی فاتاهم الله نو ورکی دی لرا الله عز وجل دغه ثابت قدمی او دعا په برکت ثواب الدنيا د دنیا ثواب یعنی فتح او کامیابی وحسن ثواب الاخره او بهترین ثواب د آخرت چې د خدای رضا او جنت دی د آخرت د ثواب سره د حسن کلمه ولګول یعنی حسن ثواب الاخره مطلب دا چې اصلي بنیادی شی د آخرت ثواب دی د دنیا فتوحات د دنیا مال دا عارضی دي دا تیری او دغه صفات چې څوک لري چې قول او فعل د خدای په لار کې په جهاد کې برابر وي نو دا خلق محسنان دي او قانون دا دی چې والله علی عز وجل يحب المحسنين خوشوي محسنان الله د محسنانو سره محبت کوي څوک چې د خدای محبوب سی بیا څوک مقابله نشي کولای او نه د چا اسباب او د چا تدابیر او اصلحه دغه خلاف چلیدلای شي نو بنیادی شی دا دی چې سړی به اول ځان د خدای محبوب جوړي چې د خدای نصرت او د خدای فتح راشي او د الله عز وجل د طرفه فتح او نصرت او محبوب جوړېدل چې مخکې کوم آیاتونه ذکر سول پر هغه بنا دي چې دا صفات باید پتا سو کی بزدل باید نه یاس کافرانو ته معاقده باید نه وي د دې چې هغه واستاسو امداد کی د جهاد میدان ته په دې نیت نه داخلي چې زو غنیمت او د شان لاس تراولم او یا په دې نیت کمازه او ټک اوس بیرته براز غلم بلکې په دې نیت پور داخلي چې د دې میدان څخه به یا فاتح یا شهید وزم په دې نیت به د جهاد میدان ته څوک داخلي جلانه چې بیا وزم کپدا نیت سره ور داخل سو بیا بزدل کیږي بیا بیرته راځي یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين یا ایها الذين امنوا اید ایمان خاوندانو ان تطيعوا الذين كفروا کتاسو اطاعت وکړي الذين دعا کسانو کفروا چاوي کافران دي يردوكم على اعقابكم اغوي ګرځوي تاسو على اعقابكم تاسو په پونډیو باندې فتنقلبون تاسو به وګرځي خاسرین تاوانیان زیانکار د دې آیاتونو شان نزول مفسرینو دارا نقل کړي دي روح المانی چې کله د احد په میدان کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهادت आवाज خبرس ولا نو صحابه کرام سرسام غوندي و طرف او بل طرف ته ګرځیدل نو بعض منافقان هم په دې میدان کې و نو دې منافقانو دې ځینو مسلمانانو ته دا ویل چې پیغمبر علیه السلام لاړی والا خونو د دې دین ضرورت هم نشته چې کوي اسراسی خپل بخانی دین ته جګړې او جنجالونه به ختم شي نو دا د کافرانو خبره و چې د مسلمانانو ته د ارتداد دعوت ورکاو چې تاسو مرتد شئ الله عزوجل په دې آیاتونو کې در قیامت پورې تمام انسانانو ته د کافرانو مقصد او غرض بیان چې تاسو د کافرانو اطاعت وکړئ دا غوي غرض او مقصد دا دی چې تاسو د خپل دین واړ یعنی د کافرانو اخلاق دا غوي مرستی دا غوي کومکونه دا غوي خبري ټولي دغه غرض د پاره کیږي کله سړی د هغوی په اغراض باندې نه پوهیږي قران داري په پوکي نور انسان ته فکر پکار دی چې د کافرانو د اغراض څخه بیا د کوم مقصد دی بیا کوم مقصد دی نه یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم اے د ایمان خاوندانو کچیر تاسو اطاعت وکي الذين دا کسانو کفروا شاوی کافران دي
يردوکم ناغیب تاسو ګرځوي علی اعقابکم تاسو په کونډیو باندې، یعنی د کفر طرف ته به مو ګرځوي، تاسو به هغوی د کفر طرف ته ګرځي. دا د کافرانو اغراض دي او دا اغراض. مولانا محمد یوسف کاندوی رحمت الله علیه ته چا ویل چې دا کافران ډیر ښه اخلاق لري، نو د ورته وخندل قرآن خو د کافرانو اغراض ښودلي دي چې کافرانو اخلاق دا د دې اغراضو د پاره دي چې تاسو د اسلام نه واړئ. ځکه به ظاهرا د اخلاق او غړي خبرې کوي، ولې دا کافران خو غلي دي او هر کافر دا د مؤمن د پاره غل دي. څوک د مال غل دي، څوک د ناموس غل دي، څوک بیا د ژوند او د ایمان او د عقیدې غل دي. نو غل چې کله ستاسو سره په چوکۍ کې کښینی چالاک غل، هغه ته ځان دا نظر معرفي چې زه غل یم کې صبور یم، دغه جیبونه وهمه، نو ستاسو سره انډیوالي واچي او ته وایي په سفر کې ملګری او مجلس به سره کوو، دا غوښ سفر دی. بیا په عین سفر کې کله جنګوزي، کله پستا، کله چاکلیټ، کله کیله او مالټا دا در تراواړي، هغه در باندې اوخري جیب دی اووي. دا چې مرستي و دا شعان ور تر استی، دا دغه د پاره ور تر استی چې باره ایمان جنې اووي. د دې مرست مقصد دا دی يردوکم علی اعقابکم، مطلب چې د دې خلکو اصلي مقصد یعنی د دې کافرانو اصلي مقصد د مسلمانانو د خپل دین څخه اړول دي، او بل دا چې پر خپل دین باندې د مسلمانانو بدګمانه کول دي. په دې باندې کله کافران په دې خپل مقصد باندې خپل صراحت هم کله وکړي، یعنی دا خپل مقصد کله جنوم ویل شي چې موږ د دې غرض د پاره راغلي، او کله بیا صراحت نه باندې کوي، یعنی په خپل باندې اظهار نه کوي، لیکن کله د اسلام په خلاف داسې اعمال سرګند کی چې د هغو کارو په ډیرو کولو سره د مسلمانانو په زړه کې د اسلام عظمت او محبت ورکم کی. نو داسې کارونه کوي، کله یو لیکنه وکړي د اسلام په خلاف، کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کارتون جوړ کی، کله قرآن ته ور واچي، کله یو ځای د مسلمانانو یو مسجد ونړي، کله یو څوک په شهادت ورسي. دا واقعات د دې د پاره دی پیښي چې د عام خلکو د دې سره ذهنونه آشنا شي، سبا بار ډیر نفرت نه کوي، وای دا عادي مسله ده. نو د دې د پاره دی دا کار کوي. الله فرمایي کوم د دې اطاعت وکي د دینه معالی په دې تاسو کو فتنقلبوا خاسرین، فتنقلبوا نو تاسو به وګرځي خاسرین تاوانیان، یعنی تاسو به یقیني تاوانیان یاست، په ډیر لوی مشکل کې به واقع است. نو دې تاسو دوستان هیڅ کله نشي کېدل، دې تاسو دوستان هیڅ کله نشي کېدلای که څه هم دې د دوستی اعلان درته وکړي او بار تاسو سره د کومک او مرستو دعوا هم وکړي. بل الله مولاکم، بلکې تاسو مولا او کومکی الله عزوجل، بل الله بلکې الله عزوجل مولاکم تاسو مولا دی، الله عزوجل تاسو کارساز دی. نو چې الله تعالی تاسو کارساز دی، نو مسلمانانو ته پکار ده چې پر هغه جل جلاله اعتماد وکړي او د هغه جل جلاله پر مدد باندې اطمینان وکړي، ورسو وکړي او د مخالفینو خبره ونه مني. بل الله مولاکم، بلکې الله عزوجل مولاکم تاسو کارساز دی، وهو خیر الناصرین، او دغه الله عزوجل بهترین امداد کوونکی، بهترین کومک کوونکی دی. که الله عزوجل تاسو سره امداد وکي، کومک وکي، نو بیا تمام عالم تاسو مقابله وکي، یو ذره تاوان تاسو ته نشي رسوله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي جردی چې مشبواچو فی قلوب الذین فزړونو کې د هغه چا کفرو چاوی کفر کړی دی الرعب بیره بما اشرکو په سبب دا هغه چې دوی شرک کړی دی، شریک نیولې دی بالله د الله عزوجل سره، ما هغه څه لم ينزل به سلطانا چې ندی را نازل کړل سوی دا هغه د حقانیت د پاره سلطانا کوم دلیل، ومأواهم النار دهوی ځای اور دی، وبئس مثوى الظالمین، وبئس ډیر بد دی مثوى الظالمین ځای د اوسېدلو د ظالمانو. سنلقي في قلوب الذين كفروا، د دې ځای څخه الله تعالی
د خپل نصرت یادونه کوي. په مخکې آیات کې 150 نمبر آیات کې رااله چې الله تعالی ستاسو مولا دی او دغه الله عزوجل بهترین کارساز دی. پر روانو آیاتو کې د دې مولا کېدلو چې الله تعالی ستاسو مولا دی، هغه ستاسو کارساز دی او بهترین کومکلی د دې څو نمونې بیانې ستاسو وګورئ. دغه نمونې دي سنلقي في قلوب الذين، نو ډېر ژر دا اوس به موږ دغه خلکو په زړونو کې کافران دی رعب ورواچو. همداسې ومسوله د احد په میدان کې چې مسلمانان د افراط او تفرید په حالت کې و او یو طرف او بل طرف تتلله سرسامه و په شهادت یې ملګری رسیدلی و د پیغمبر علیه السلام د شهادت اوازه و. نو کافرانو ته موقع په لاس ورغلی و چې دا 200 کسان هغه هم دغسې ټوک ټوک او دوی دومره قوي لشکر مجهز، نو خو د ټولو مسلمانانو د شهادت پروګرام یې برابرولی شي. لیکن الله عزوجل په همدغه وخت کې د دوی په زړونو کې رعب واچوي. مسلمانان یې پر دغه حال پرېښودل، دوی ځینې ولاړ. کله چې حمراء الاسد د مدینې منورې څخه تقریبا 14 یا 18 کیلومتره لرې ځای دی، هلته ورسېدل. په زړه کې ور وګرځېدل چې دا موږ څه بې باکي وکړله او دا موږ څونه غلطي وکړه، دا مسلمانان خو موږ مات کړي وه، ګرده ختم وه، یوه طرف او بل طرف ته تللي وه، دا ولې موږ پر دې حال باندې پرېښود. نو یې بېرته د ځانه سره دا اراده وکړه چې کشکې ور وګرځېږو، پر هغوی باندې دوباره حمله وکړو. لیکن الله عزوجل په دا وخت کې بیا په زړونو کې رعب ورواچوي او د مدینې طرف ته راونه ګرځېد. پر لاره باندې یو کس پیدا کړي، نعیم ابن مسعود، هغه ته دا خبره وکړله چې ته دا یو څه پیسې واخه، مدینې ته ولاړ شه، هلته مسلمانانو ته ووایه چې کافران دوباره جمع کېدل پر تاسو یې حمله کول. نو هغه رالی دا خبره یې وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په 2مه ورځ باندې د احد د پیښې څخه وروسته چې دا پیښه وسوله، په 2مه ورځ اعلان وکړي چې هغه صحابه چې د احد په میدان کې شرکت کړی دي هغه دې ټول راجمع شي. هغه ټول صحابه کرام راجمع شول، په دغه زخمی حالاتو کې ولاړل حمراء الاسد. کافرانو مقابلې ته په دغه حالت کې تیار شو. هلته چې ورغلل کافران تښتېدلي وه، په هغه ځای کې 3 شپې تېرې کړې، بیا بېرته راغلل. نو دا دی په دغه حالت کې الله دوی ته قوت ورکړي چې زخمیان وه، ټوک ټوک وه، خو بیا به الله تعالی په دوی کې دا طاقت کښېښودی، د دښمن مقابلې ته ور ووتل، دښمن ځینې تښتېدلي. نو دغه الله تعالی ستاسو مولا دی، څنګه یې په دغه حالت کې ستاسو امداد وکړي او څنګه یې ستاسو نصرت وکړي. سنلقي، نو ژر دی چې موږ به واچوو فی قلوب الذین، په زړونو کې د هغه کسانو کفرو چې کافران دي، الرعب بیره، موږ به د هغوی په زړونو کې بیره ور واچوو. بما اشرکو، په سبب د هغه اشرکو چې دوی شرک کړی دي، چې دوی د خدای سره شریک ګرځولی دي. بما په سبب د هغه اشرکو چې دوی شریک ګرځولی دي، بالله د الله عزوجل سره، ما هغه څه، یعنی هغه څوک یې شریک ګرځولی دي چې د هغه پر قابل شراکت کېدو باندې لم ينزل به سلطانا، ندی را نازل کړل سوی سلطانا کوم دلیل. په قرآن کریم کې که هر ځای د سلطان کلمه رالل التمراد ورڅه دلیل دی. په قرآن کریم کې د سلطان کلمه د پاچا په معنا نه د استعمال سره. په نورو کتابو کې د سلطان څخه پاچا مرادی، او په قرآن کریم کې د سلطان کلمه د پاچا په معنا نه ده. قرآن کریم کې د پاچا کلمه د ملک په معنا باندې استعمال شوی. معلم ينزل به سلطانا، چې الله عزوجل ندی نازل کړي د هغه پر قابل شرکت کېدلو باندې سلطانن کوم دلیل. نو دوی ته الله عزوجل دا د دوی د کفر فواجه او دا چې دوی د الله تعالی سره داسې څوک شریکان ګرځولي دي چې دغه شرک او د دې شراکت د پاره هیڅ دلیل د دوی سره نشته. یعنی نه صراحتاً دلیل پر دوی باندې شته او نه معنن دلیل ور باندې شته چې هغه دلیل دی په شریعت کې یا په عقل کې اعتبار ولري. نو په دې وجه باندې تمام دلائل عقلیه قطعیه پکې داخل شو چې دوی هیڅ عقلی قطعی دلیل پر دې باندې نه لري، او شرعي دلیل خو به نه لري. نو دا کافران پر دې شرک دلیل نه لري. هو کېدلای شي ځینې جاهلان به د ځان ځینې دلائل وایي، هغه دلائل قابل اعتبار نه دي. ومأواهم النار، دا غوی ځای النار دوزخ دی، وبئس مثوى الظالمین، او ډیر بد دی مسوى ځای الظالمین، د ظالمانو ځای ډیر بد دی. الله دې موسی
د ظالمانو څخه دلته مراد په قران کریم کې چې د ظلم کلمه استعمال شوی عموما شرک او کفر مراد دي. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ولقد صدقكم الله يقينا رشتیا کړل ستاسو سره الله عز وجل وعده خپل وعده استحسونهم چې کله تاسو هغوی وژل بإذنه د الله تعالی په حکم حتی اذا فشلتم درداسه اندازې چې تاسو کمزوري سواس وتنازعتم فی الامر او تاسو جګړه وکړل فی الامر په کار کې وعصیتم او تاسو نافرمانی وکړل من بعد ما اراکم ورسته در هغه چې در ویلی دل تاسو لره ما هغه تحبون چې تاسو یې خوښوي. په دې آیاتو کې بیا د عارضی شکست اسباب یادې هغه اسباب چې دا په وجه عارضی شکست راغلی، یعنی الله تعالی ستاسو مولا دی او الله تعالی بهترین کارساز دی. خدای خپل وعده ستاسو سره اشتیا کړل کله چې تاسو د مدینې د ښار څخه د کافرانو مقابله ته احد تراو تاسو په دغه وخت کې نیت صحیح او هغه ټول اسباب چې د شریعت د خوا څخه مقصود دی هغه مختار کړی و، نو الله تعالی تاسو ته دغه مطابق فتح هم در. په شروع کې تاسو هغه قتلول، تاسو پر هغه باندې غالب واست، لیکن کله چې تاسو خپل تر مابین کمزوري ښکارا کړه او خپل تر مابین مو اختلاف سره وکي او د الله د پیغمبر د حکم مخالفت مو وکي او هغه څه چې تاسو یې خوشوي چې د مال غنیمت دی دا مو ولیدي، نو په دې وجه باندې تاسو سره د الله تعالی نصرت دا بنس. نو الله تعالی تاسو سره په هر وخت کې د خپل وعده وفا کوي او تاسو نصرت کوي، لیکن هو اصول او هغه اسباب اختیاروي. ولقد صدقكم الله يقينا رشتیا کړل تاسو سره الله عز وجل وعده خپل وعده، یعنی تاسو نصرت یې وکي اذ هغه وخت تحسونهم چې تاسو قتلول هغه په ابتدا د جنگ کې باذنه د الله تعالی په اذن باندې چې په دې وجبه نستاسو غلبه قرار زیاتېدل حتی درداسه اندازې اذا فشلتم چې کله تاسو کمزوري تاسو کمزوري ورشودل په خپل رائے کې، یعنی تاسو ته کمزوري پیښ شو. وتنازعتم فی الامر او تاسو جګړه وکړل اختلاف مو شروع کړي په الامر په حکم کې د پیغمبر علیه السلام چې هغه تاسو ته ویلي و چې د دې ټوله فاتسی او تاسو کې زینو ویل چې امر د جنگ تر ختمېدو پورې وو. وعصیتم او تاسو نافرمانی وکړل د پیغمبر علیه السلام من بعد ما اراکم ورسته تر هغه چې درویلی دل تاسو ته من بعد ورسته ما تر هغه اراکم چې درویلی دل د الله عزوجل تاسو ته په خپل سترګو ما هغه څه تحبون چې تاسو یې خوښوي، یعنی تاسو نافرمانی وکړل د هغه ورسته چې خدای تاسو ته تاسو په سترګو هغه څه درولیدل چې تاسو خوښول چې هغه فتح او نصرت، یعنی تاسو فتح او نصرت خدای تاسو ته ستاسو په سترګو درولې دي، تاسو د هغه فتح او نصرت څخه ورسته اختلاف وکړي او تاسو پر دغه ځای جنجال وکړي، نو د دې په واجه الله تعالی د فتح حالت په شکست باندې بدل کې عارضن. نو په دغه وخت کې تاسو د حالتو چې منکم یرید الدنیا بعض تاسو څخه داسې و یرید الدنیا چې د دنیا اراده یې درلودله، یعنی بعضی په تاسو کې داسې و چې صرف د دنیا د غرض د پاره راغلي و چې منافقان دي، او یا بعضی په تاسو کې داسې و چې د دنیا اراده یې و مطلب دا چې د غنیمت اراټولاوي، ولو که صحابه کرامو په دې نیت نه راټولاوه چې ځان ته حاصل کې، ولی شرعاً دا دوی حکم نه کېدی، صرف دا ظاهری حالت هم الله تعالی د دوی لپاره مناسب نه ګڼي، ولی دوی د ټول امت لپاره نمونه و د الله د پیغمبر د مجلس خلک و، الله تعالی د دوی لپاره د غمازي معمولی کار هم نه کوي خوش. نو تاسو څخه باز دا و چې اراده یې درلودل الدنیا د دنیا، ومنکم بعض تاسو څخه من هغه څوک و یریدو چې اراده یې درلودل الاخرت د آخرت، او زی به دا و چې د آخرت اراده یې درلودل پر دې غربانی فاتسول راکشت نس. نو بعضو د آخرت اراده درلوده، بعضی د دنیا اراده درلوده. د دنیا د اراده ته مطلب دا چې دا د غنیمت اراده یو. نو اوس چون کې د بعضو څخه
په خپل رائے کې کمزوري ښکاره سوله، د الله د پیغمبر د حکم مخالفت رالی او خپل تجویز او خپل رائے د نبی علیه السلام پر رائے غوره وګڼل او داغه په خبره عمل ونسو او د دنیا طلب راغلی چې دا کارونه راغلل، نو د الله تعالی نصرت بند. ثم صرفكم بیا وګرځول استاسو الله عزوجل پر غالب کېدو عنهم داوی څخه. نو په دغه وخت کې چې په تاسو کې دغه صفات پیدا سول، ثم بیا دغه کارو ورسته صرفكم وګرځول استاسو الله تعالی عنهم د دې څخه، یعنی تاسو ته چې الله تعالی پر دې کومه غلبه درکړې و، دا غلبه در سواخستله او تاسو غلبه په شکست بدله. ثم بیا صرفكم وګرځول، یعنی ورسته دغه کارو وګرځول تاسو الله عزوجل پر غالب کېدو عنهم د دې څخه، یعنی پر دې غالب نکړه. لیکن هو الله تعالی چې تاسو ته شکست درکې، دا د دې لپاره نه دی درکړي چې خدای تاسو ته عذاب درکاو. هیڅ کله الله تعالی دغه سي مخلص مؤمنانو ته عذاب نه ورکي، لیکن دا شکست د دې لپاره الله تعالی واقع کوي چې په دې کې تاسو امتحان واخلئ. نو مصلحت د دې شکست داو ليبتليكم، چې الله تعالی تاسو امتحان کړي، چې خدای تاسو امتحان واخلي. ولی امتحان د لپاره د عذاب نه، امتحان د لپاره د تربیت وی او د لپاره د ترقی وی. نو معلومه سول چې صحابه کرامو ته خدای دا شکست د دې لپاره نه دی ورکړي چې دوی تعالی عذاب ورکا، بلکې دا د دوی د تربیت لپاره وکړي. چنانچه په همدې وجه باندې الله تعالی منافقان او مخلصان سره معلوم کړل. کوم خلک چې منافقان او هغوی خلکو ته د ارتداد دعوت ورکوي، او کوم خلک چې مخلصان او هغه خپل ځانونه د خدای تر دین قربان کړ، نو بل هغه خو به مرګ الله تعالی د سړي د پاره په همدې طریقه لیکلی، که زخم راځي دا به يم لیکلی. دا ټول خو د انسانانو امتحان واخستل. ليبتليكم د پاره د دې چې الله تعالی ستاسو امتحان واخلي. ولقد او یقینا عفو وکړل الله جل جلاله عنکم استاسو څخه، یعنی که ظاهرا تاسو دا څه ظاهری غلطی هم کړی چې د داغرت څخه راښت اسواس او د پیغمبر علی السلام په دې خبره کې مخالفت وکي، اختلاف وکي، کفر دی الله تاسو څخه ناراضه سوی هم وی خدای تاسو معاف کړی است. ولقد عفا عنکم، یقینا الله عز وجل معافی کړی ده عنکم تاسو ته، نو په آخرت کې هیڅ مؤاخذه نشته، ځکه تاسو ته الله تعالی معافی وکړه. نو علما وایي چې الله تعالی په قران کې وایي چې صحابه کرامو ته معافی کړي، لیکن مودودی وایي چې مان دي معاف کړي. اوس هم پر صحابه کرامو اعتراضات دي، دا ډېر لوی بی دیني صحابه په شان کې بیا ادب کلمه استعمال ولله د کفر ذریعہ ګرځي، ځکه خدای دا دې توای چې ما دوی ته د سزا د عذاب لپاره نه دور کړي، دا د تربیت او امتحان لپاره د حالت پراغلی، او بل کبل پر دا کاری ما معافی ورته کړي ده. نو چې خپل رب څوک معاف کړي، مخلوق ته د دې څه اجازه دی چې هغه دې پر صحابه کرام باندې بحث کوي. والله ذو فضل على العالمين، او دا قانون او قاعده یوازې د صحابه کرامو د پاره نه ده، یعنی هر مؤمن باندې چې کله یو عارضی شکست او مشکلات راځي او یا د هغه څه کوم غلطی کیږي او بیا الله ته متوجه شي، نو خدای په ټول مؤمنانو خاوند لوی فضل دی. والله على عز وجل ذو فضل، خاوند لوی فضل دی علی المؤمنین، پر مؤمنانو باندې الله په هر مؤمن باندې دغه فضل کوي. صدق الله العظیم.